د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خبرونه ګورئ. د سوار اتمه د مجاهدینو د بریا ورځ په ارګ ماڼۍ کې ولمانځل شوه. مجاهدینو د پخواني شوروي اتحاد پر ضد له 14 کاله وسلوال جهاد وروسته د 1301 هجري لمریز کال د سوار په اتمه د ډاکټر نجیب الله حکومت رانسکور کړ. د صفت الله مجددي په مشرۍ اسلامي دولت رامنځته کړ او په دې توګه د افغانستان د مهمو پیښو په کلیزه کې د خلق دیموکراتیک ګوند د بریالیتوب د ورځې یعنې د سور له 1 نیټې سره په څنګ کې د سور اتمه د ځان د بریا په نوم ثبت کړه. د سور اتمه د ویاړونو او د کړاوونو ډکه ورځ. په دې مناسبت په نن کې بحث کوو چې پر موضوع به راسره دوه قدرمن میلمانه بحث وکړي. د پوهنتون استاد عبدالرحمن فرقاني او سیاسي شنونکی محمد اسحاق اتمر. ستړي مشئ. فرقاني صاحب د بحث له تاسو څخه پیل کوم. د سور اتمه د بریا ورځ که د کړاوونو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه په سر کې تاسو ته اکمر صاحب د کابل نیوز درنو محترم لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه خو په یوه جمله کې داسې ویلی شم چې اتم دسمبر د افغان کړېدلي ولس، هغه ولس چې رښتیا هم په اخلاص او په هغه باندې جهاد وکړه، د هغو دپاره داسې ورځ ده چې په هغو باندې علالاقل وویاړي په تېر شوي تاریخ کې. خو اتم دسمبر هغه ورځ چې قیادت د دو کړېدلي ملت کوم قیادت چې په سر کې وه، هغو د دو په مدیریت کې تر ډېره حده پورې داسې تقصیر وکړه چې نه یوازې د افغانستان کړېدلی ملت ته د دغو بریا هغه نتایج ور په برخه کړل، بلکې په اسلامي امت کې هم ډېرې ناخوالې د دو ناکاره مدیریت د عمله او د دو تقصیر د عمله موږ هم ورسره مخ شو، اسلامي امت هم ورسره مخ شو او نن ډېر اسلامي هیوادونه. زه خو په ټول کې دا ویلی شم چې د افغانستان قضیه نه یوازې د افغانستان جغرافیایي محدودې پورې منحصره هغه ده یوه قضیه ده، بلکې دا قضیه په نړۍ په کچه باندې نوي اټکلونه، نوي حسابونه په طرز د تفکر کې، په استخباراتي کړیو، په هغه کې په رویو کې نوي اټکلونه رامنځته شول. حتی نوي حسابونه د دو ډګر نه داسې مفکورې هغه ته نړۍ ته منتقلې شوې چې د استبداد په وړاندې مبارزه شروع شوله او د استبداد خو د دو په څنګ کې د استعمار کړیو هم د دغو رنګه خوځښتونو د مهارولو دپاره یا د دو تفکر د اصدار دپاره، د دو د مهارولو دپاره نوي تکتیکونه داسې رامنځته کړل چې نن اسلامي نړۍ په یوه ډېر بد حالت کې، په ډېر بد وضعیت کې لاس ګریوان د یوې داسې نړیوالې جګړې ده چې هغه یوه توده کړۍ نن افغانستان هم دی او په افغانستان کې هم یوه داسې جګړه چې هغه د افغانستان ملت، زه تر ډېره حده پورې په ډېر جسارت باندې دا خبره هم کولی شم چې د افغانستان ملت د نړیوال د بشریت په وړاندې یوه قرباني ورکړې وه. په کار دا نه وه چې په بم کې د دغو کړېدلي ملت سره داسې جفا شوی وای چې اقتدار د ځینې کړیو ترمنځ د دې لپاره چې په افغانستان کې د تصادم او د ټکر زمینې تلپاتې وي او دا زمینې هغه شوي وي، ځینې کړۍ د اقتدار نه وایستلې او ځینې کړۍ په اقتدار کې شاملې کړي. نو زه داسې وایم چې هغه اروپا، هغه شرقي اروپا چې د کمونیزم د وحشت نه، د بربریت نه به په هیره کې وه، په ډار کې به ژوند کوله، هغه علالاقل د یو خونړي نظام نه د افغانستان د ملت په قربانۍ باندې نجات ورکړ شو. خو بشریت، بشري ټولنې د افغانستان د ولس سره، د کړېدلي ولس سره جفا وکړه او په داسې یو شکل باندې دغه تکتیکونه چې تاسو خبره کوئ، هغه رهبري چې د افغانستان جهاد رهبري کوو، خبر نه و له دغه تکتیکونو څخه؟ نه، د علالاقل زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې رهبریت د دغو خوځښت په داسې مسایلو باندې هغه مشغول و، بوخت و چې هغه صرف ملت ته ټوپک په لاس کې ورکوه او مسلحانه جهاد ته یا جګړې ته یې سوق کول او ډګر ته یې سوق کول، خو د اقتدار د چلولو دپاره کوم تدوین شوی پالیسي او استراتیژي دی په وخت کې چې په کار باندې کار کړی وای او په عالم اسلام کې هم تمام داسې و چې یو تغییر شي د افغانستان ارثي، هغه نړیوال یو تغییر وي او هغه تغییر به د اسلامي امت په خیر یو تغییر وي. خدا سره دغه تکتیکونه او د مجاهدینو دوه اړخونه دي، یو د یویم کال څخه وړاندې مجاهدین دي، یو هغه مجاهدین چې یو کال څخه راوروسته چې کابل یې ونیو هغه مجاهدین دي. دغه تکتیک کوم وخت پیل شوی و؟ د یو کال څخه وړاندې که وروسته؟
زه فکر کوم دا تکتیکونه او نوي اټکلونه نوي حسابونه د دغو اسلامي د اقتدار جوړولو دپاره د حکومت جوړولو دپاره د اسلامي تفکر په وړاندې د تصاحب د قدرت په یو شکل باندې په افغانستان کې قدرت په اساسي شکل باندې تصاحب ونه شو په یو داسې شکل باندې وشو چې هغه نیمه تصاحب او نیمه مثلا هغه په کامل شکل باندې مجاهدین په خپلو کې سره ولوېدل او په خپل په حساب په خپل منځي جګړه کې هر څه د لاسه ورکړل. نو فکر کوم دا اټکلونه او هغه نوي حسابونه چې وو دا په افغانستان کې د تغییر نه وروسته رامنځته شول. یعنی وروسته د دې خاطر رامنځته شول چې هغه خلک چې افغانستان په ډګر کې که عربان وو که نور خلک وو د منځني اسیا د هیوادونو خلک چې راغلي وو دلته په دې جګړه کې اشتراک کړی وو هغه کله بیرته چې خپل هیوادونو ته ستانه شول د هغو سره یو تفکر داسې پیدا شوی و چې موږ باید د خپل استبدادي هیوادونو حکومتونو په وړاندې مبارزه وکړو. د دې استبداد نه موږ هم ازادي حاصلولی شو څرنګه چې په افغانستان کې مثلا یو خونړي زبرځواک ماتې وخوړله او د داسې ولس په وړاندې ماتې وخوړله چې هغه چا په باندې ډېر حساب نه کوله یعنی بېوسه ولس وه د مادي لحاظه که څه هم د ایماني او عقیدوي وجداني لحاظه ډېر پیاوړی او ویاړلی په تاریخ کې یو ملت پاتې شوی دی. بنان دا اټکلونه د هغه نه وروسته رامنځته شول د تصاحب د قدرت. انتقاد دا دی چې که چیرې د مجاهدینو هغه څوک چې دغه جهاد رهبري کوي هغوی د یو اویا کال نه وړاندې له دغو تکتیکونو څخه خبر نو بیا ولې کله چې دوی کابل ته راغلل هغه څه وکړل چې دوی ترې خبر وو؟ نه ما خو تاسو ته وویل چې دوی ته اصلا په هغو مسله باندې هغه د قضیې په یوه اړخ باندې مشغول وو. هغه دا وه چې دلته یو مسلحانه جګړه هغه کوله رهبري کوله او په دې باندې ډېره پانګونه کوله. تر دې په څنګ کې په کار دا وه چې په دې باندې هم کار شوی چې دوی خپله دغه تکتیک او زه فکر کوم چې په دې باندې تقصیر هم دغه دی د رهبریت د جهاد ته څوک چې د دو ولس د قربانۍ په نتیجه کې په پایله کې د دو ولس د وینو د تویدو په پایله کې رهبریت ته رسیدلی دی. حتی رهبریت خوب هم ځینو کېدای شي په سر کې بې نه وه رهبریت ته رسیدلی دو په قربانۍ په اساس باندې یعنی تقصیر هم دغه دی چې د دغو جهاد او د دو حرکت او د دو ملت د قربانۍ نه دی سمه هغه مدیریت یې سم ونه کړه. دا مدیریت په کار داسې وه چې په افغانستان کې په درست شکل باندې مدیریت شوی وای او د دسیسې هغه بهرنۍ دسیسې چې د دغو هغه په وړاندې وي د هغه د هغو محتوا درک شوی وای د هغو سره د مبارزې تکتیکونه ته مخ ما تاسو ته وویل چې په مخ په دې باندې باید کار شوی وای چې موږ څوک کابل ته افغانستان ته ځو څه رقم موږ د قدرت د اقتدار څه رقم وچلو د دې لپاره نه تفاهم او یو معین تفکر تدوین شوی هغه په همدې باندې تاسو بیا راګرځم چې آیا دا د ولس لپاره قابل قبول دی چې د اتم د ثور نه وروسته چې په کابل کې څه پیښې شوي دي یا په تیرو شاوخوا 22 کلونو کې چې څه شوي دي د جواب څوک وایي راګرځم تاسو سره فرقاني صاحب اتمر صاحب فکر کوي هغه څه چې د جهاد رهبري دسیسه بولي د یو کال څخه وروسته د دسیسو په نتیجه کې په داخلي جنگونه پیل شول او کابل په کنډواله بدل شو فکر کوي دغه دسیسې له یو کال څخه وروسته یا ډېرې عاجله وي چې دوی په خبر نه وو؟ نن سره تاسو ته جناب استاد ته لیدونکو ته سلام وایم. خوشبختانه نن ډېر شیان برسېره شوي دي ماخذونه او ریفرنسونه او کتابونه په دې بحث باندې ډېر لیکل شوي دي خو یو شی زه وایم او هغه دا دی چې د ساړه جګړې په دوران کې کله چې امریکایان په ویتنام کې ماتې وخوړ دوی د دې په هڅه کې وو چې څنګه کولی شي روسان دې ته وهڅوي چې یو تقابل رامنځته شي د امریکایانو د روسانو ترمنځ تر څو چې دوی د ویتنام د جګړې غچ په غزي کې واخلي. همدا و چې په افغانستان کې روسان وغوښتل چې د داود خان حکومت نسکور کړي په دې باره چې داود خان په خپل په وروستیو کلونو کې د روسانو د سیاستونو برخلاف حرکتونه پیل کړي وو او دا یو بیل بحث دی. نو روسان په دې باندې معتقد شول چې په افغانستان کې باید د داود خان نظام ختم کړي او هغه د خلقو پرچم ګوندونه سره یو ځای کړو بیا د اوم د ثور حادثه راغله په دې ترتیب سره کله چې دا مسله رامنځته شو د امریکا دپاره ډېر ښه زمینه مساعد شو. حتی امریکایانو
روسانو ته داسې غیر مستقیم پیغامونه هم لیږل چې دوی تشویق کړي چې افغانستان ته لشکرکشي وکړي. ځکه دغه فرصت او ذخیره امریکایانو سره موجود و چې د پاکستان په واسطه او د ځینې هغه جهادي مفکورو خلکو په واسطه چې پخوا هم دلته په سیمه کې موجود و، د دوی په واسطه وشي کولی چې روسان په دې سیمه کې راګیر کړي او روسانو ته ماتې ورکړي. د افغانستان په 14 کلن د جنگ په دوران کې په دې کې تاسو ګورئ چې امریکا ډیر زیات کومکونه مجاهدینو ته وکړل. نه یوازې امریکا بلکې تر یهودو، اسرائیلو، جرمني او فرانسه او د ټولو دوی سره مرستې وکړې او همدغسې عربي سختدریځې توندلارې دوی ته زمینه مساعد کړه چې دوی راشي پاکستان ته او په دې نوم باندې دوی دغه جهاد کې ځان شامل کړي. دغه کسان تاسو ګورئ عبدالعوضاب و اسامه بن لادن و ایمن الظواهري و شیخ خالد او دغسې نور ځینې افراطي ډلې وې چې دا مستقیما د دوی مرستې او د دوی عملیاتونه د پاکستان د ISI لخوا نه رهبري کېده او په دې کې امریکایي جرنیلان او پاکستاني نظامیان او همدغسې ISI په دې کې ډېر نقش درلوده تر هغه وخته پورې چې دا چې 14 کلن په افغانستان کې څنګه دغه حوادث حوالات شکل نو دا بیل بحث دی. لیکن دوی خپله دغه مجاهدین په څو ډلو باندې وویشل، هر ډلې ته مستقیم او مختلف کومکونه د هر خوا نه ورسېدل. حتی دغه مشران کوم چې ویډیوګانې ما چې مخکې تاسو ته عرض وکړل چې دغه اسنادونه موجود دي، دوی د امریکا د جمهور رئیس سره په هغه وخت کې ریګن سره ملاقاتونه درلودل او دغه مرستې د جنرال حمید ګل او د جنرال بابر او د یوسف عبدالرحمن په وسیله دغه ټول پلانونه د دوی په وسیله په افغانستان کې د لوی او وسیع او پراخ جګړې په خاطر ترسره شو. یوه پوښتنه فکر کوي چې په دې تېرو 20 کلونو کې هغه منطق ته ځواب ویل شوی دی چې ویل کېدل که چیرې له افغانستان څخه روسي پوځونه موږ باسو د هغې په مقابل کې ولې پنجابي، امریکایي او اروپایانو ته زمینه برابرو چې افغانستان ته راشي. فکر کوي دغه منطق ته تر اوسه ځواب ویل شوی؟ نه همداوسه بګه تاسو وګورئ 2-3 کاله د نجیب د حکومت په وروستیو کلونو کې بهرني سرتیري په افغانستان کې نه وو. د طالبانو په وخت کې هم بهرني سرتیري په افغانستان کې نه وو. د مجاهدینو په وخت کې هم 15 کاله سرتیري په افغانستان کې نه وو بهرنیان. د داود خان په وخت کې هم خو نه وو. دغه توندلارې اسلامي ډلې د داود خان د وخت دي. یعنې دا داسې نه دي چې دوی تاسو ته د حکمتیار حضور په پاکستان کې وګورئ، د برهان الدین رباني حضور په پاکستان کې وګورئ، د احمد شاه مسعود حضور په پاکستان کې وګورئ. دا د داود خان په وخت کې دا د 450 کال د سرطان یا 7 میاشتو چې دوی په پنجشیر کې، په لغمان کې، په سرخود کې، په کونړ کې او په ځینې ځایونو کې ځینې تحرکات شروع کړل چې هغه د خلکو په مرسته ونیول شول او ټول دولت ته تسلیم شو. نو پاکستانیانو ځکه چې افغانانو سره یو مشکل درلوده، هغه مشکل د ډېر وخت نه پاکستانیانو د افغانستان احساسول. پاکستانیانو غوښتل چې د افغانستان د دولت مخالفین په پاکستان کې وروزي او دا هغه زمینه وي چې د داود خان د دولت په وخت سوال مې دلته اتمر صاحب چې آیا د روسانو د وتلو لپاره افغانستان ته دغه زمینه سازي وشو چې هم اروپایان راشي، هم امریکایان راشي او هم په هغه وخت کې منطق دا و چې پنجابیانو ته زمینه برابر شو چې افغانستان ته راشي؟ خبره داسې ده، تاسو په دې ویډیوګانو کې کتنې لرئ، ما سره دغه ټول ویډیوګان شته دي. د جنرال حمید ګل ویډیو، د بېنظیر بوټو ویډیو او دغسې د نورو د ISI مشرانو. دوی داسې غوښتل چې افغانستان کې خپل حکومت راولي. یعنی کله چې جنرال حمید ګل وایي، دا ویډیو ما سره شته دی، کله چې جنرال حمید ګل وایي چې اتنا ही मैं पाकिस्तानी हूँ, उतना ही हिकमतयार साहब पाकिस्तानी है, उतना ही मैं पाकिस्तानी हूँ जितने के जलालुद्दीन हक्कानी साहब है.
نو د دې خبرې معنا څه شی شو؟ بل خبره دا ده چې په دغه وخت کې یعنی د پاکستان هدف بل شی و، د امریکایانو هدف بل شی و. د امریکایانو هدف دا و چې روسانو ته دلته ماتې ورکړي او روسان دې ته مجبور کړي چې د افغانستان جګړې دپاره ډېر مصرف ولري، ډېر نظامي مصرف. او د افغانستان حکومت هم د نجیب حکومت هم چې سقوط شو، دا د هغه توافق په اساس سقوط شو کوم چې د پاکستان، د امریکا، د روسانو، د KGB د دغو 4-5 وړو په توافق کله چې برهان الدین رباني د مجاهدینو په زور سقوط نه قطعا دا خبر زر چېرته راده په هیڅ صورت. تاسو د جلال آباد جګړې هغه اسناد وګورئ، ما سره شته، د زه به تاسو ته وښیم، ما په دې مقالې هم لیکلي دي. په هیڅ صورت سره د جلال آباد په جګړه کې خپله بېنظیر بوټو هغه ویډیو ما سره شته چې خپله وایي چې موږ غلط محاسبه کړې سره. یو خبره ته زه غواړم چې زموږ محاسبه غلطه و، ځکه چې موږ محاسبه غلط کړو د افغانستان اردو، لیکن د افغانستان اردو هغه دا چې دننه په حزب کې دا چې روسانو په خپل کله چې برهان الدین رباني او مارشال فهیم دوی روسي ته ځي، پوتین سره کینی او دوی سره توافق کوي، په دې بحث دوی ختموي چې د افغان حکومت راتلونکي به دوی مجاهدینو ته تسلیم. اکمل صاحب راګرځم تاسو ته. فرقاني صاحب د څواره ته چې تاسو ویلې د ویاړ ورځ د افغانانو لپاره دا د یو توافق په نتیجه کې رامنځته شو، دا نه د هغو هلو ځلو په نتیجه کې چې اوس لمانځل کېږي. موافق یې؟ نه، زه خو یعنی په دې شي په دې خاطر موافق نه یم چې د دې نه انکار کول چې د افغانستان د ولس کومه قرباني چې ورکړې ده، کوم جهاد چې کړی دی، سپېڅلی هدف چې درلوده، زه په دو کې هغه نه لرم چې ښکېل اطرافو په افغانستان کې متفاوت اهداف درلودل. پاکستان خپل اهداف درلودل، امریکا خپل اهداف درلودل، روسانو په افغانستان کې خپل اهداف درلودل. په دې خاطر باندې د اهدافو یو څرګند او ښکاره دلیل دا دی چې دلته یې داسې جاسوسان روزلي وو چې کله داود خان د دوی اراده وکړه چې د نوښت خواته ولاړ شي، د ترقۍ خواته ولاړ شي، ځکه د کمونیزم په سیوره کې چې کوم هېوادونه ژوند کړی و هغه هېڅ وخت د دوی تمه یې نه درلوده چې هغه د نوښت او د ترقۍ مراحل طی کړه. بنان یو قطب خواته بل داسې و چې هغه په هغو کې ځینې هېوادونه د دیموکراتیکو اصولو په اساس باندې مترقي هېوادونه و ترقي یې کړې وه. داود خان غوښتل هغه تجربه ورولېږدوي افغانستان ته او د هغو په اساس باندې افغانستان یو مترقي سوکاله هېواد شي. دا کله چې دا تحول د داود په فکر کې رامنځته شو، نو دلته هغه جاسوسان چې روزل شوي وو، هغه خلک چې د روسانو دپاره یې کار کوله، هغه ډېره وسیع بدنه یې دلته درلوده او دا کار یې کوه د هغو خلکو دپاره د هغو د منفعت په اساس باندې. دا چې روسان دلته د ښکېلولو دپاره مثلا په امریکایانو لوبه درلوده او د ویتنام انتقام په افغانستان کې ته اخیسته، زه فکر کوم تر ډېره حده پورې دا مسله داسې وه چې داود خان دا اراده کړې وه چې د روسانو کوم په اصطلاح امدادي هغه چې شته دي دلته ریښې چې په افغانستان کې شته دي هغه نور د منځه ولاړ شي. نور روسان دا تمه د لاسه ورکړې وه چې په افغانستان کې د دې نفوذ بقا وساتلی شي. د دې دپاره اقدام دوی ته وکړه چې داود خان حکومت چپه شي. زه یوه خبر کوم چې اهداف متفاوت وو، خو زه یو شی په ډېر صراحت باندې ووایم چې د افغانستان د جهاد کوم خط چې رهبریت یې رهبري کړی دی هغو تقصیر کړی دی او هغه په جسورانه شکل باندې باید اعتراف وکړو چې په دې مدیریت وخت لږ ډېر کم وخت لرو. یو خو دا دی چې کله موږ د 1 کال خبره کوو او بیا کابل ته د مجاهدینو د رهبري د راتګ خبره کوو، تاسو شاید په تاریخ کې دا مسله اوس ثبت ده چې په پاکستان کې دغه د جهاد رهبري په ګوندونو کې وویشل شوه. نو که چیرې دغه دسیسې په همغه وخت کې وې نو ولې ونشو کړلی چې په همغه د پاکستان کې دې داسې د ځواب ورکړل شوی و؟ که چیرې دا د ویاړ مسله وي او د مجاهدینو لپاره د بریا مسله نه، ویاړ خو په دې باندې دی چې د یو ډېر خونخواره د تاریخ بشریت په تاریخ کې یو منحرف فکر، یو داسې فکر چې د هغو په سیوره لاندې انساني ارزښتونو ته هېڅ نه توجه نه وي، د دونه یې بشریت خلاص کړ، بشریت خلاص کړ. نن یوه د جهاد رهبري که ماته اجازه راکړئ،
نن تاسو د په نړۍ کې د هغو خونخوار کمونیزم د فکر د طرفداري چې هغه یو ډیر تیاره فکر و، د هغو فکر نه بشریت خلاص شو، دا غټه لاسته راوړنه وه. تاسو د شمالي هېوادونو استقلال نه وینئ، تاسو د برلین مثلا هغه مسله نه وینئ. دا ټول مسایل په دې باندې هغه دي. زه دا په دې باندې درته وایم چې د جهاد د رهبریت تقصیر کړی دی د دغو پدیدې په مدیریت کې. د دو پدیدې په مدیریت کې په دې خاطر تقصیر کړی چې ابزاري استفاده شوې ده. ابزاري استفاده پاکستان هم کړې ده، د دغو هغه نه ابزاري استفاده امریکایان هم کړې ده، ابزاري استفاده غوښکیلو اطرافو چې دلته و حتی ایران کړې ده. د دې مسلې نه ابزاري استفاده د دې د هغه نه شوې ده. په دې کې باید دا رعایت وایي چې دغه د دو ترڅنګ چې د اقتدار تصاحب وکړي، دو ترڅنګ باید یو درسته پالیسی د دو یا استراتیژي د دو اقتدار د چلول لپاره وای، په دې هر شي باندې توافق شوی وای، په دې باندې وحدت خپل حفظ کړی وای. تنها د افغانستان لپاره نه، د اسلامي امت د ژغورتلو. اوس تاسو نن چې ګورئ دا ټول مسایل چې په اسلامي هیوادونو کې کومې جګړې روانې دي، دا اصلا هغه د اساسي منشأ یې د دغه ځای نه ده. اساسي منشأ یې د دې نه ده چې کله روسانو دغه تحول دلته اقدام وکړ او دلته مداخله وکړه، د دونه همدغه مشکلات پیدا شوي چې نن پرې جریان دي. د نتیجې لپاره بیا تاسو ته راګرځم. نتیجې اتمر صاحب فکر کوي چې په تقریبا په افغانستان کې د کمونیزم په ماتېدلو سره په نړۍ کې کمونیزم مات شو. د برلین دیوال خبر هم کېږي. که موږ دغومره زور درلوده چې برلین دیوال موږ آباد کړو، بیا موږ دومره بې کفایته وو چې ټول کابل وران کړو او 80,000 کسان یوازې په کابل کې په 3 میاشتو کې موږ ووژنو. او تر دې اوسه پورې یو دغه توانمندي موږ سره لري چې موږ حتی دغه جنګ ته توقف ورکو. که دا استعداد زمونږ وای نو موږ باید دغومره استعداد هم درلوده چې کله د برلین دیوال موږ ړنګ کړو نو دلته به هم خپل وطن کې هغه ثبات راوستی وای. چې درسته ده چې د جهاد رهبري په سمه توګه ونه شو کړلی چې دا وضعیت مدیریت کړي، ولې یو ویاړ د افغانانو لپاره. بله مسله دا ده چې دسیسې جوړې شوې کله چې مجاهدین کابل ته راغلل، مجاهدین په ګروپونو وویشل. زما هدف بل شی دی. زه د افغانستان جهاد ته پوره احترام لرم، ځکه حتی که زه تاسو ته وایم موږ هغه کس وو چې اول ټوپک موږ مجاهدینو ته ورکړ خپل کلي کې. هغه جهاد کوم چې افغانانو د روسانو د ویستلو دپاره پیل کړي وو دا مقدس جهاد و. لیکن په دې کې هغه اهداف راغلل کوم چې استخباراتي اهدافو د امریکایانو، د غربیانو، د پاکستانیانو، د آیسای. بالاخره دغه جهاد د دوی په ګروګان کې راغی. زه داسې وایم چې زموږ ولس ډېر په مېړانه ځینې کسان په شجاعت او په مېړانه جهاد هم کړی او کله چې جهاد ختم شوی ټوپک یې بیخی او نن زه یا خپله دهقاني کوي یا دوکانداري کوي. خدای دې دوی هغه جهاد قبول کړي. افغان ولس دې ته احترام لري. زه شخصا هغه کسانو ته خپل تعظیم او احترام وړاندې کوم. هغه من سره محفوظ شخصیتونه دي. لیکن خبره دا ده کوم چې نور کسانو او هغوی د دې استخباراتو په برنامو کې ولوبېدل چې تر ننه پورې لوبېږي، هدف دا دی چې زموږ وطن هم وران شو او موږ هغه استعداد هم پیدا کړو. باز به نو په نتیجه سره جنبندي کو فرقاني صاحب. اوس د 8 دسمبر په نتیجه کې د افغانستان اردو دړې وړې شوه او د کابل ښار لوټي شو، او بل دا چې کورنۍ جګړې چې تر اوسه پورې هم د همغو جګړو یوه کړۍ روانه ده په افغانستان کې. نتیجه به داسې وکړو چې جواب څوک ورکړي دې مسایلو. اوس زه فکر کوم دا مسله خو تر ډیره حده پورې باید په دې باندې اعتراف وشي او دا اعتراف شوی دی چې د افغانستان ولس هغه توانایي پکې وه په ټول د تاریخ کې بشریت کې دا توانایي ثابته کړې ده چې د هر یرغلګر په وړاندې مبارزه کړې ده، په ویاړلي شکل باندې خپل استقلال او خپلواکي ساتلې ده. بنابراین ملت دلته خپله قهرماني ویاړ ترلاسه کړی دی او هغه قهرماني ویاړ باید د هغو په ویاړ باندې ویاړ وکړه. اما هغه څوک چې مدیریت د دغو پدیدې کړی دی هغه په رهبرۍ په سطح باندې د
د دې مسلې ځوابګوی دي او د دې مسلې په وړاندې باید د ترمیم لپاره که تر اوسه پورې مثلا د ابزاري استفاده د دوی نه شوې ده، ښکیلو اطرافو د دې نه استفاده کړې ده، خو د دې کفایت باید پکې پیدا شي چې افغانستان د ملت وحدت تامین کړي، د په خپل منځ کې سره یو شي، سیاسي یو اجماع په افغانستان کې منځته شي، یو وحدت نظر د افغانستان د قضیې پر رابطه باندې منځته شي. بنان د دوه جواب هغه کړی ده چې هغه مدیریت د پدیدې کړی دی او ډېر حد په مدیریت کې تقصیر کړی دی. او فکر کوي چې د جهاد هغه رهبري چې اوس هم شته په قدرت کې د کفایت به پیدا کړي چې د کابل ړنګو دیوالونو ته او د کابل هدیرو ته ځواب ووایي؟ قطعا ځکه تر اوسه پورې دوی یو معضل دی، یو مشکل دی، دوی د مشکل حل نه دي بلکې دوی په خپله مشکلات دي. یعنی تر هغه وخته پورې چې د دوی ارتباطات تر اوسه پورې د سیمې د استخبارات سره یا ایران سره یا پاکستان سره یا روسانو سره موجود دي یا امریکایانو سره، نو تر هغه وخته پورې چې دوی د بل چا نمایندګي کوي دوی به نه دا هېواد وژغوري او نه به د هېواد دپاره سوکالي راوړي. ډېره مننه کور مدان چې راله په موضوع مو راسره بحث وکړه. ګرانو لیدونکو له تاسو هم ډېره مننه چې تر دې د موضوع ملتیا کوله. تر بیا مو الله عمل شه.